بسم الله الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت نشانات مونږ او تاسو ښودلي دي چې قیامت کله واقع کیږي، نو د هغې نښې ښودلي دي. نو لومبی نښه پکې دا ده چې کله قومي مال چې کوم دی نو هغه د پلار نیکه جیداد وګڼلی شي. د قوم مال هغه به دشنتې خوري چې بس خلک وایي چې دا زموږ د پلار نیکه مال دی او د هغې نه موږ ته پاتې شوی دی او دوی به یې خوري. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله هم قومي مال چې دی د قوم مال د غریبانانو مال چې 1 روپۍ 10 روپۍ په خزانه کې جمع شوي دي او هغه به سرمایهدار راواخلي او ځان له به یې وخوري، نو هغه به دا مخصوصي نه چې دا د قوم مال دی. حالانکې هغه به چې دا ووایي چې دا زما د پلار نیکه جیداد د پیسې دي، ما ته پاتې شوي دي زه خورم، او حالانکې دا مال به سي د ده لپاره به دا حرام وي، دا به د قوم مال وي. او بل دا چې په امانت کې به خیانت شروع شي، امانت به داسې خوري لکه مال غنیمت چې ورته میلاو شوی. امانت کې بالکل د امانت خیال به نه ساتي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې په باره کې فرمایي چې دغه کس منافق هم کیدی شي چې کوم سړی په امانت کې خیانت کوي. اوس امانت کې خیانت داسې چې کله یو څیز سره چا کېښودو امانتنو او هغه تا ځان سره ایښی دی او دغه په غیر موجودګۍ کې کس شته دی نه او تا هغه څیز راواغستو، که د خوراک دی او د خوړو که پیسې دي هغه د راواغستې ځان له جیب کې کېښودلې، دغې ته امانت کې خیانت وایي. نو که یو سړی داسې وایي چې دا خو زما یار دوست دی او زه دا مال لکه زما مال شي، نو نه داسې به نه کوي چې کله در سره چا امانت کېښودو نو د هغه امانتو د هغې نه مخکې نه تپوس پکار دی چې څنګه در سره امانت کېښودو ته ورته ووایه ملګري دغه پیسې دي او ما سره هم پیسې دي، نو کېدای شي دغه پیسې ګډې وډې شي یا ستا د پیسې زه راواخلم ولګوم او ستا کې نور خپله پیسې کېدمه، نو که داسې وکړم نو ستا خفګان به یي راته. نو که ووایې چې یار داسې مه کوه نو بیا امانت مال دی بالکل به یې نه ګډوډی. او که نه ووایې چې بس دا ما تا ته حواله کړلې، ما له بس 2 میاشتې وروستو 15 ورځې وروستو یا مازدیګر پیسې راکړه، نو خپلې بیا راکړه خیر دا ته اوس ورکړه بل چاته یې ورکړه. نو دغه امانت که هغه داسې وکړله نو دی خو بیا ګناهګار نه تپوس یې کړلی. او که یو سړی داسې کوي چې خپل مال کېږدي امانت یې کېږدي او هغه چا سره چې عهد دی هغه یې راواخلي او د مالک نه تپوس نشي دی او ځان یې لګي، نو داسې نه کول پکار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې مال غنیمت چې دی هغه به داسې خوري د امانت مالو لکه دا چې ده ته په مال غنیمت کې میلاو شوي، دی به د هغې هېڅ خیال نه ساتي. او بل دا چې زکات ورکول دا ورته نقصان ښکاروي، یار زه خو مال ورکوم زکات ورکوم زما خو مال کمیږي. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې کم سړی زکات ورکي، زکات معنا ده چې مال خپل صفا کی، د مال صفایي په زکات سره راځي. او چې نه ورکي نو دا دې څه کی زکات مال نه ورکي، مال ګندرې فاتح کیږي، نو دی به زکات نقصان ګڼي چې د په 1 لاک کې 2.5 روپۍ زکات ورکوم، دا 2.5 روپۍ خو ما ته کمیږي، دا به دې نقصان ګڼي. نو په دغه کې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د قیامت یوه نښه دا هم ده چې خلک په زکات مال زکات چې دی دا به نقصان ګڼي، زکات په نه ورکوي. او بل دا چې زده کړه کوي، زده کړه به د دین کې خو د دنیا لپاره به یې کوي، که دی زده کړه کوي نو د دنیا لپاره به یې کوي ما ته دنیا حاصله شي، لیکن د آخرت سره به هېڅ تعلق هم نه وي. دا به نه چې زه علم حاصلوم چې د قوم د بچو د مستقبل لپاره سوچ وکړم هغې ته څه وښیم او خپله پرې عمل وکړم، دې لپاره نه، خو صرف دې دپاره چې ما ته پرې میلاو شي، صرف د دنیا دپاره به یې کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې خلک په دین د دنیا دپاره کوي نه د آخرت دپاره، حالانکې جزا دا به اسم الله تعالی ورکوي، د هر چا د اعمال حساب کتاب به کېږي. حدیث مبارک راځي انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارومدار دا په آخر خاتمې سره دي. بس چې څنګه زندگی تیره کړله آخر کې به الله تعالی اخ کشند حساب وکړي. که چا صحیح طریقې سره خپله زندگی تیره کړله، د چا نه دعاګانې واخیستلې، خپل عبادتونه په ټیم وکړو، معاملات یې صحیح نو ښکلې جزا به ورته الله تعالی ورکړي. او که نه معاملات یې ښکلي نه وو، خپله زندگی داسې تیره کړل چې هر سړی ترې نه تنګ دی او حرام مال خوري، نو د په آخره کې به الله تعالی داسې بدله ورکړي چې فیصله به د جهنم وشي، فیصله به د جهنم وشي. نو ځکه خلک چې دا به څه کوي
زده کړه به د دین کې او د دنیا لپاره به کوي. او بل دا خلک به د یار دوست ډیر زیات احترام کوي، لیکن د مور او پلار دغه احترام به نه کوي. نن سبا په معاشره کې ګورو نو هر سړی وي دا فلان کې ښه سړی دی، دی ګوره د خلکو سره ښکلې رویې استعمالوي، لیکن په کور کې تفوس وکړه نو مور عجزه، هغه به ترې تنګ وي، پلار ترې تنګ وي، وروڼه ترې تنګ وي، خویندې ترې تنګ وي، په کور کې ټولې زنانه به ترې تنګ وي. په کور کې داسې دی لکه دښمني شي. او د بار خو به هر سړی ښه وي، بار خو څوک د خپل د شرمه چاته څه نشي ویلی، که زه چاته سویمه نو جګړه به راسره وکړي، بېعزتي به راله وکړي. په کور کې خو پلار دی خو مظلوم دی، خو تا څه نشي ویلی او ته ځې په هغه باندې سترګې وباسې. په کور کې مور د هغه مظلومه ده او ته ځې په هغې باندې سترګې وباسې. نو خلک په د یار دوست خیال ډېر زیات ساتي، لیکن د مور او پلار خیال به نه ساتي. په کور کې بوډۍ مور وي د هغې خیال به نه ساتي. د ښځې له به ترجیح ورکوي په مور او پلار باندې، د ښځې خیال به ساتي لیکن د مور خیال به نه ساتي. د ښځې به هره خبره ته لبیک وایي، لیکن که مور ورته یوه خبره کوي نو هغې ته بیا څه وي، سترګې به راته رایستي او هغې ته به غصه وي، هر ټایم ته به چې تاسو داسې او لیکن خپلې ښځې ته که هغه ورته هر څومره وایي، هر څه ډیمانډ ټکي څه ترې نه غواړي، لیکن هغې ته به انکار نه وي. او که مور ورته وویل نو هېڅ به هم نه وي، د مور عجز لپاره به څه نه وي. نو خلک په ترجیح ورکوي ښځې ته په مور باندې. او بل د قوم مشر چې دی رئیس، هغه به رزیل سړی وي، کمینه سړی به وي، هغه سړی چې کم شرابي وي هغه به وي. او خلک به بیا د رزیل سړي خیال په دې وجه نه ساتي چې دا چې دا ښه سړی دی، خلک په صرف په دغه وجه باندې خیال ساتي چې دغه سړی چې ته زما نقصان ونه کړي، د خپل ځان د نفس وجود د یارې نه دغه به خیال ساتي. دا ډېر فرید سړی دی، هسې نه زه ورله خیال ساتم او هسې نه چې دی ما ته څه ووایي، د دې وجې به له خیال ساتي، دغه د وجې نه چې دا ښه سړی دی. هر سړي ته پته دا سړی ښه سړی نه دی، لیکن د هغې باوجود به څه د ده نه د نفرت پکې بوز او حسد به پړی کې ورسره، د سره به هېڅ تعلقات نه او صرف تعلق ورسره په دې وجې باندې ساتي چې ما ته څه نقصان را ونه رسوي، څه نقصان دا راته را ونه رسوي. او بل نه چې شراب به عام شي، کثرت الزنا، زنا به عامه شي. شراب او شراب بارکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الخمر، دا شراب چې دي دا د ټولو ګناهونو جړله ده، ټولو ګناهونو جړله ده شراب دي. او کثرت الزنا، زنا به عامه شي. اړه څوک وایي نه چې دا ګناه ده، نو نه به شراب ته څوک ګناه وایي. او بیا فرمایي چې د سړو د ریحمو کپړې هغه به دي عامې کي، هر سړی به د ریحمو کپړې اغوندي، هر سړی به د ریحمو کپړې اغوندي، د ریحمو کپړې به اغوندي. او بل دا چې جوماتونو کې به هلته به زوږ شور دا به زیات وي په نسبت د بهر د کور او د کوڅې نه، ځکه په کوڅه کې به یو بل ته دواړه خبرې چا نه شي کولی، خو چې کله مسجد ته لاړ شي نو دواړه به کښېني، غیبت به شروع کړي، یو به یو غیبت شروع کړي، بل غیبت شروع کړي. حالانکه پکار ده چې جومات ته راشي 2 رکعات تحیت المسجد وکړه، لمونځ وکړه، 2 رکعات نفل وکړه، بیا ځان له کښېنه ذکر اذکار وکړه. نو داسې به نه چې کله دی راشي جومات ته نو بس هغه سر به کښېني ملګري سره چې بهر چا په مخ کې دې خبره نشي کولی، داسې یو خبره به چې بهر به نشي کولی او را به شي په جومات کې به شروع کړي، غیبتونه به شروع کړي، خلکو پسې به غیبت شروع شي، فضول خبرې به شروع شي. او لیکن بار په دته په ځان بد ښکاري په کوڅه کې، بهر په لاره کې دا خبره بدي، هلته ورته ځان بد ښکاري چې زه خبرې کوم، لیکن جومات ته به لاړ شي. نبی علیه السلام فرمایي د قیامت د نښو نه یو نښه ده چې خلک په جوماتونو کې شور شاب دا زیات کړي او بهر محفلونه به څه او دغه شانتې غیبتونه به جومات ته خلک په غیبت له راځي، جومات ته به راځي، په جومات کې به غیبت کوي. الغیبة اشد من الزنا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې غیبت د زنا نه هم سخته ګناه ده. او بیا په شرح کې ورسره لیکي دا غیبت ځکه سخته ګناه ده، اشد من الزنا ورته ویلي چې دا غیبت چې د چا وکړو نو د هغه کس نه تر څو پورې تا معافي نه ده غوښتلې، هسې تا الله معاف کوي نه، چې د چا غیبت یې کړلی زه او دغه نه مو معافي غواړې. نو دا غیبت څه دا به عام شي، په جوماتونو کې به خلک کوي. او دا رنګې د اخر زمانې خلک چې دی
هغه صحابه کرامو پسې بدرت شروع کی لولو صحابه کرام بی او دلته کې به دې ولګي یو صحابي داسې بل صحابي داسې پس دې به ځان خپل خبره شروع کی صحابه کرامو پسې به نبی اسلام وفرمایل چې په آخري وخت کې آخري زمانه کې خلک براشي او هغه به صحابه کرامو پسې بدرت وي هغه پسې به خبره شروع کی پیغمبر اسلام دا کې او بیا فرمایي چې په اخره کې بیا زلزلې به شروع شي زلزلې به راځي چې کله دا سيزونه ټول فجأه باندې شروع شول چې خلک ته مور او خیال نه ساتي کسر زنا به عام شي شراب به عام شي جماعتونو کې به غیبتونه شروع شي چې کله دا سيزونه ټول شروع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زلزلې به شروع شي زلزلې به شروع شي زلزلې به راځي په مخه زلزلې به د اور یو باد براوالوزي او دغه په مخ ته ځمکه باندې بسي به اتفاقی به شروع شي جنگ جګړه به شروع شي په کور کې به خلک یو بل نه تنگ شي پلار د زوینه زویره فلار نه مور به د لور نه لور د ډیر به اتفاقی به شروع شي د قیامت نه